أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. کم اسباب چې انسان دغه بدکاری او زنا ته رسی داغه د پاره الله رب العزت صد اسباب فرمای چې دغه اسباب ته مخته دغه زنا د پاره پولی شي او حدود شي نو دغه بدکاری نه غیر چاپیرا الله بلا شي حدود را چاپیرا کړی چې په دې آیاتونو کې د هغه ذکر دی ورون د استیزان مسائل ذکر شول چې کورونو ته بغیر اجازت نه مزای چې پاره کې بلا شي مسائل بلا شي قسمونه د کورونو ذکر شول چې دا یو سبب دی د اسبابو د بدکاری چې ورستو ستانه بیا بدکاری کېدې شي په دې نننی آیت کریمه کې د یو بل سبب ذکر کوي او هغه دا چې بد نظری دا یو ډیر مهلک اسیز دی د دې په باره کې خپل سترګې چې کم دی هغه ښکته کوي نو د بد نظری چې دا د زنا اولنۍ پوړی ده او زنا چې کم کولې کیږي نو د هغې د پاره اخیرنی ځای چې کم دی هغه شرمګاوي نو د اول او د آخر د دواړو الله رب العزت ذکر فرمایي رومبنه د سترګې حفاظت وکا نظر کته کا اخیرنی د خپل شرمګاهونو حفاظت وکي او پمنس کې چې څومره سدي دا ټول حرام دي لکه د اجنبي زنانه ته سترګه اوچتول او قتل دا حرام دي نو هغه په لاس سره مسکول دا حرام دي دا غي سره خلوت په یوازیوالي کې کېناستل دا حرام دي نو دا غي سره خبرې کول دا حرام دي نو د دې په بنیاد باندې د دې سترګو کته کېدو حکم راغلی دی نو فرمایي قل اوایا للمؤمنین مؤمنانو سړو ته یغضوا من ابصارهم چې ښکته کېدي خپل نظرونو لره نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د شیطان د غشو نه یو غشی دی سهم من سهام ابلیس او لعن الله الناظر والمنظور الیها دا الله تعالی لعنت ته وکتون کی باندې او کما زنانه چې ځان کتون کی ته پیش او مخی تکی هغه باندې او د دې بد نظرۍ نقصانات بلا شي دي چې ذهني توازن وسره خرابيږي او بلا شي تصویران چې کم دی هغه دماغ ته راځي او یوم ستا په نه په نشرات لیبل کې خو د لارې تیروتون کې د لاړ شي ختم نو په دې باب کې چې کم دی د نظر حفاظت دا لازمی دی نو سترګې کته کوي د سنه کته کوي نارینه ته دا ونه وي نو دای عام پرې خودل نو دا باب چون کې وسیع دی نو هغه دسی رومبه بدای زدکای چې یو نارینه بل نارینه ته څومره کتلې شي د بدن کم اعضاء ته کتلې شي نو د نامه واخله سره د زنګونانو
زمون د امام صاحب مسلک دا دی چې نوم په عورت کې داخل نه دی، زنګونان داخل دي. نو یو نارینه بل نارینه ته د زنامنه والا د زنګونانو پورې یعنی د زنګونانو سره په دغه ځایونو کې نشي کتلی او نور د نارینه ټول وجود ته کتلی شي. یو نارینه چې کم دی هغه خپل مور ته څومره کتلی شي، نو د مور ملا عورت ته او نور چې څومره د نارینه عورت وو نو دومره څومره چې نارینه ته کتلی شو نو دومره یو سړی خپل مور تم کتلی شي، یعنی مخ ته او سټ ته لاسونو ته او د زنګونانو نه پخکته نو دې ځایونو ته کتلی شي. البته ملا چې مخامخ کې ورسره دا چې کم دی دا د ملا دا ټول حصه او ملا ته مخامخ دا ټول دې ته نشي کتلی، نور ټول وجود ته د مور کتلی شي. یو نارینه چې کم دی هغه پردی زنانه ته څومره کتلی شي، نو یو نارینه پردی زنانه ته د سر نواله د خپو پورې نشي کتلی. د دوو ځایونو استثناء راغلی ده، مخ او لاسونه باطن الکف، خو هغه په هغې صورت کې چې دې پردي نارینه ته د دې پردی زنانه نه شهوت نه راځي. اوس کو شهوت پیدا کیږي بیا دغه ته قتل هم ناروا دي. دغه نازنانه ته د کولاویدو اجازت شته دی چې مخ کاره کا، لاسونه د خیر د استاخ کاری، قدمونه د خیر د استاخ کاری، خدا خو به الله رب العزت تخکاره کی په مونځ کې د نور وجود به پردی. نور چې بار ته راوځي نو یدنین علیهن من جلابیبهن پزان کیندړې راواچوي او هر څه پټ کوي. نو دا یو پردی سړی پردی زنانه ته چې کم دی هغه د سره نشي کتلی. یو ډاکټر هغه د عذر په بنا باندې د موضع مرض د مرض اغیزې ته کتلی شي، او چې کوم ځای ته دا مونږ یاد کړل د چا کتل جایز دی او د چا کتل جایز نه دی، نو دغه حکم د مسه کولو او د ټچ کولو هم دی چې کوم سیز هغه ته کتلی ورته نشي نو هغه ټچ کولی هم نشي. نو یو نارینه بل نارینه سره د زنګونانو کتلی هم نشي او د نامنه والا سره د زنګونانو ټچ کولی او مسه کولی هم نشي. نو په دې اعتبار سره دا اوس الله رب العزت وی نظرونه ښکته کوي. نو د څه نه ښکته کوي؟ نو د یو نارینه د هغه د دغې عورتونو نه نظر ښکته کوي، دغې ته مه ګورئ. د یو زنانه چې د څومره ځایونو نه د نه کتو منه راله، د کتلو منه راله، هغې ته مه ګورئ. د خپلو محارمو چې د کومو ځایونو کتو اجازت شته دی نو هغې ته چې کم دی کتلی شي، خو هسې نورو ځایونو ته مه ګورئ. خو البته یو سړی د خپل بیبي د کوروالا یا کوروالا د خپل خاوند نو ټولو وجود ته کتلی شي، خو بیا هم په دغه کې آداب دادي چې دغه فاحشه اندامونه دې ته کتل بیا هم پکار نه دي، چې د دې سره چې کم دی هغه اخلاقی کمزوری راتلی شي. ممانعت نشته خو چونکې هغه په دې سره رذالت راتلی شي. نو اوس قل اوایا للمؤمنین مؤمنانو سړو ته یغضوا من ابصارهم چې ښکته کړي خپل نظرونو لره. غض یغض پس کول، ښکته کول، دا چې کم دی نظر را ښکته کړي. لکه علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي رومبنه نظر معاف دی کو فورن اچانک پچاو لګېدو، او بیا دویم چې کم دی هغې باندې پکړ شته دی.
هغه به د آیت مخالفت خو ګوره د ډومبي نظر د ماپ کېدو غرض دا نه دی چې اوس تا یو زنانه لیدي نه داو ستا خیال راغی چې دغلته دراشه یو نظر خو ماپ ته په ډومبي نظر وګوره نه دا اچانک نظر یادي کم چې د سړی نه غیر اختیاري لګېدلی او دغه حکم یوازې د زنانه نه دی بلکې د بیګیرو الکانو هم دی چې د هغې نه هم نظرونه ښکته کوي چې د چا چې کم دی ګیره نه راغلی امردان د هغې کې چې کم د هغې هم د نظر د کته کېدو د هغې حکم راغلی دی قل ووایه للمؤمنین مؤمنانو سړو ته یغضو چې دوی راښکته کړي من ابصارهم د خپلو سترګو نظرونه د سترګو نو ټیک ته په دغه ځای کې نارینه هغه زړه باندې خپکی دی او په نفس باندې خپکی دی او خو زړه وی وګوره او نفس وی وګوره او دی هغه دباو کې ونه ګوري نو یو طرف ته دا سړی ته دغه ښکاري یو قسم تکلیف خپل ځان له ورکول او بل طرف ته په کتلو کې هغه مزه ښکارېږي خوند ښکارېږي خو خبره الټه ده دغه شانتي الټه ده لکه څنګه چې زموږ په دماغو کې دغه خبره نه راځي چې الله رب العزت د سود مال ختمي او د صدقاتو مال سیوا کوي اوس مونږ وایو چې په سود خو چې ډیر شوی او په صدقاتو کم شوی دغه شانتي په کتلو او نه کتلو کې خبره ده نو په کتلو کې سلګ غونډه کې مزه خو دغه مزه چې کم دی دا ډیره مهلکه ده او په نه کتلو کې نو ټیک ته د نفس هغه دباوېدل دي خو دغه نور ایمانی دی په دغه سره به د ایمان نور نصیب کی حلاوت د ایمان خوږوالی د ایمان به نصیب کیږي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وایا مؤمنانو ته چې ښکته کوي خپل نظرونه ويحفظوا فروجهم او وایا مؤمنانو ته چې دی حفاظت کوي د خپل شرمګاهونو د هر لا یعنی کار نه چې کم دی د خپل شرمګاه حفاظت کوي نو هغه د زنا نه هم د لیواتت د هم جنسی نه هم او دغه خپل اعلام بازی د دغه نه هم او په زول چې کم دی د خپل شرمګاهونو استعمال د دې جمیعونه د ځان حفاظت کوي ذالک ازکا لهم دا ډیر قابل د صفای دي د دې لپاره په دې سره به د دې صفای راشي باطینی هم او ظاهری هم او ګوره یاد دي ساتي ان الله خبير بما يصنعون بشک الله رب العزت خبر لرونکي دی بما يصنعون هغه چې د مؤمنانو کوي د مؤمنانو د انسانانو په کړو باندې الله رب العزت خبردار ذات دی ځکه چې يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الله رب العزت ته د سترګو خیانت هم معلوم دی چاته د نظر اوچت کو او الله رب العزت چې کم دی د زړه پر رازونو خبردار دی او هم خبره ده چې نظر او سترګې دا د الله امانت دی او صلی الله وي ست په ګور هغه ته ګوره ست په مګور هغه ته مګوره نو دا باب د نارینه په باره کې شو او دویم آیت پسې را روان دی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن هغه کې د زنانه و ذکر دی چې زنانه هم د پردو سړو نه خپل سترګې کته کی نو ان شاء الله تبارک وتعالى به سبا کا روایو قل للمؤمنین هو مؤمنان سړو ته یغضوا من ابصارهم چې دی کته کی خپل نظرونو لرا ويحفظوا فروجهم او دی حفاظت وکي د خپل شرمګاهونو ذالک ازکا لهم دا ډیر قابل د صفای دی د پاره ان الله خبير بشک الله خبر لرون کې دی خبردار دی بما يصنعون هغه چې د انسانان مؤمنان کوي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين